بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 97 نمبر درس دی، فصل نمبر 12 د مرفوعات باز شروع دی. نن به انشاءالله فایده نمبر 2 وایو. دینه مخکې فایده نمبر 1 ویله، په هغې کې هم ښه تفصیل سره خبره وکړه. اوس په فایده نمبر 2 وایو. وایي کله چې د فعل فاعل ظاهر یعنی ښکاره وي، چې فعل موجود وي او د هغه فاعل ظاهر وي، ښکاره وي، نو فعل به ورله همیشه واحد مذکر غایب صیغه راوړلی شي. ٹھیک شوي؟ فعل به ورله همیشه واحد مذکر غایب صیغه راوړي. لکه ضرب الرجل، دا ضربه فعل دی او د لپاره دا الرجل دا فاعل چې دی که نه دا ورله ښکاره دی. نو ګوره چې فاعل واحد وي نو فعل به ورله واحد راځي. ٹھیک شوه؟ او چې فاعل تسنیه وي نو فعل به امقه واحد ورله راځي. ضرب الرجلان. ٹھیک شوه؟ او چې فعل جمع وي که نه ضرب الرجال نو فاعل به امقه واحد راځي. ګوره بیا ورته وګورئ، هر کله چې د فعل فاعل ظاهر یعنی ښکاره وي نو فعل به ورله همیشه واحد مذکر غایب صیغه راوړي. لکه ګورئ دا ضربه فعل دی او الرجل دا فاعل دی، فاعل واحد دی، فاعل واحد دی نو صیغه به واحد وي. ٹھیک شوه؟ چې فاعل تسنیه شي صیغه به بیا دا فعل به بیا واحد وي، فعل واحد او صیغه فاعل تسنیه. او ګورئ چې فاعل جمع شي که نه، جمع فاعل جمع نو فعل به بیا واحد راځي. ٹھیک شوه؟ چې کله فاعل ظاهر وي که نه نو فعل به ورله واحد راځي. که دا فاعل یو وي نو فعل به بیا واحد راځي، واحد مذکر راځي. او که فاعل دو شي فعل به بیا واحد مذکر راځي. او که فاعل جمع شي فعل به بیا واحد مذکر راځي. ٹھیک شوه؟ لکه مثلا ګورئ قال زید وي. ٹھیک شوه؟ اوس زه دا فاعل دا ګوره فاعل واحد دی نو صیغه م ولا واحد ده. اوس دا فاعل زه دوه کوم، قال زید و حامد. نو ګوره یو فاعل دا شو، یو فاعل دا شو او فعل مقه واحد قال دی. ٹھیک شوه؟ اوس ګوره فاعل زه جمع کوم فعل به ولا بیا هماغه واحد راځي. قال زید و حامد و محمود. ٹھیک شو جی؟ فاعل چې یو نو امم ولا واحد صیغه راتله، فاعل دو شو امم ولا هماغه واحد صیغه راله، او فاعل جمع شو ګورئ درې شو نو امم ولا هماغه واحد صیغه راله. ٹھیک شو؟ که فاعل یو وي که دوه وي که درې وي خو صیغه به ورله واحد مذکر راځي. صحیح شو جی؟ نو ګورئ په دې باندې خو پوه شو که نه. نو ګورئ دلته کې موږ له مثال راکړی دی، دی موږ ما خو تاسو داسې ولیکه که نه، قال زید بیا دی قال زید و حامد، بیا دی قال زید و حامد و محمود. فاعل یو دی نو صیغه ورله واحد راله، فاعل دو شو اسم ظاهر دی بیا هم ورله صیغه واحد راله، فاعل جمع شو درې شو نو بیا هم ورله صیغه واحد راله. که دا فاعل 50 هم شي که نه او 1,00,000 هم شي خو صیغه به ورله واحد راځي. خو بشرط دا چې فاعل ظاهر وي، داسې ګوره اسم ظاهر وي، ښکاره اسمونه وي نو بیا به ورله صیغه هم واحد راځي. ٹھیک شوه؟ دی موږ له مثال څنګه راکړی دی، ضرب الرجل. ٹھیک شوه؟ بیا ګوره د دوو د پاره هم راځي ضرب الرجلان. او د ډیرو د پاره هم راځي ضرب الرجال. نو رجل یو ته وایي، رجلان دوو ته وایي، رجال ډیرو ته وایي. نو ګورئ د یو د پاره موقع ضربه واحد مذکر صیغه راله، د دوو د پاره موقع ضربه راله او د ډیرو د پاره موقع ضربه راله. ٹھیک شوه؟ دا خو د مذکر خبره وه. اوس که موږ سره فاعل مؤنث وي که نه نو صیغه به ورله مؤنث راځي. لکه مثلا ګورئ موږ سره راځي، زه لیکم قالت فاطمه. ګوره موږ سره مؤنث دا فاعل مؤنث شو نو صيغه به مولا 4 نمبر راځي. اوس که دا مؤنث فاعل نه دی، که دا یو فاعل وي کنه
فاعل مؤنث ده او هغه یوه ده نو هم به ولا قالت راځي. که فاعل دوه شي نو بیا به موقع قالت راځي. که فاعل ډېر شي بیا به موقع قالت راځي. د مذکر دپاره چې مذکر واحد وي او واحد مذکر فاعل وي نو هغه دپاره به صیغه واحد راځي. او که فاعل دو شي او مذکر وي نو صيغه به موقع واحد مذکر راځي. او که فاعل ډیر شي او مذکر وي نو صيغه به ورله بیا موقع راځي. او که فاعل مؤنث وي نو صيغه به ورله 4 نمبر راځي. قالت قال قالا قالو قالت. نو قال د مذکر دپاره راځي، قالت د مؤنث دپاره راځي. نو که فاعل واحد ده نو عموم ولا قالت راله. اوس فاعل ته ګورئ، فعل به زه قالت ولیکم او فاطمه و زینبو. نو فاعل مونږ سره دوه شوي، فاطمه او زینب، بیا موقع قالت راغی. اوس په زه جمع راولم، قالت فاطمه و زینب و خدیجه. نو ګورئ یو فاعله دوه شوې درې شوې او ګوره دلته دا یوه ده دا دوه شوې او دلته یوه ده. نو ګوره فاعل مؤنث ده او واحد ده نو صيغه به ولا واحد مؤنث راوړي. که فاعل مؤنث دی او دوه دي نو صيغه به بیا واحد مؤنث راځي. او که فاعل جمع دي صيغه به بیا واحد مؤنث راځي. ٹھیک شوه. او د مذکر دپاره چې فاعل مذکر وي نو صيغه به واحد مذکر، فاعل دوه مذکر وي صيغه به موقع واحد مذکر، فاعل ډیر مذکر وي صيغه به موقع واحد مذکر راځي. ٹھیک شوه. لکه دلته وایي قال ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال. دا خو د دې بره د دې ځای پورې خبره ختمه شوه. اوس تا ته وایي او چې کله فاعل ظاهر یعنی ښکاره نه وي، فاعل ظاهر نه وي نو واحد اسم دپاره به فعل واحد صيغه راځي او د تثنیه اسم دپاره به فعل تثنیه راځي او د جمع اسم دپاره به فعل جمع راځي. لکه د واحد مثال الخادم مبتدا دی او ذهب ورله فعل دی دی که هو ضمیر فاعل مستتر دی. او د تثنیه مثال الخادمانی دو خادمان دا مبتدا شو، ذهبا دا ورله فعل شو. ٹھیک شو. دی که هما ضمیر دی هغه د خادمان ته راجع دی. او د جمع مثال الخادمون ذهبو. ٹھیک شو. نو ګورئ الخادم مبتدا دا ذهب فعل دی، په دې کې دننه هو ضمیر مستتر فاعل دی، ضمیر مستتر فاعل. نو دا فعل او فاعل چې رايوځي شي دا جمله فعلیه خبریه خبر شو. دا مبتدا او خبر چې رايوځي شي نو دې نشو جمله اسمیه خبریه. نو ګوره دا مبتدا واحدو نو فعل هم موږ سره واحد راغی، خو دې که هو ضمیر فاعل دی هغه دا هو ضمیر فاعل د مبتدا ته راجع دی. ٹھیک شو. د مبتدا باره کې خبره کوي. الخادم ذهبا، خادم لاړو. ٹھیک شو. خادم ہی چلا گیا. د تثنیه مثال الخادمانی دو خادمان دا مبتدا دی. چې مبتدا تثنیه شي کنه نو د خبر به ولا تثنیه راځي. نو ذهبا به ولا تثنیه راغی. نو دا ذهبا چې دا فعل دی او دې کې دا الف د هما ضمیر فاعل دی، هما ضمیر فاعل. نو دا فعل او فاعل چې راوځي شي دا جمله فعلیه خبریه خبر شو. دا مبتدا او خبر چې رايوځي شي نو دینه دغه جوړ شي جمله اسمیه خبریه. ٹھیک شو. او دا الخادمون دا مبتدا شو او ذهبو دا ذهبو کې دا واو ضمیر فاعل دی. ٹھیک شو. دا ورځوي د هم هغه واو دی نو دا ضمیر پکې فاعل شو. دا هم د خادمون ته راجع دی. الخادمون مبتدا، ذهبو فعل او دې کې هم ضمیر فاعل. فعل دا جمله فعلیه خبریه خبر شو او مبتدا لپاره نو الخادم مبتدا او دا ذهبو خبر، مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه شو. ٹھیک شو.
دا خدا شو. اوس درته دلته دا حل کوم انشاءالله. او هر کله چې فاعل د جمع مکسر د پاره ضمیر وي، هر کله چې فاعل د جمع مکسر د پاره فاعل وي دا ضمیر وي، هر کله چې فاعل ضمیر وي د جمع مکسر د پاره، هر کله چې فاعل ضمیر وي د جمع مکسر د پاره او دا جمع مکسر مبتدا وي ښه نو بیا بسې نو فعل واحد مؤنث هم راوړی شي او جمع مذکر هم. لکه ګوره الرجال دا جمع مکسر مبتدا او د لپاره دا قامو فعل دی که هم ضمیر فاعل، قامو فعل دی که هم ضمیر فاعل، فعل فاعل چې رايوځای شي دا جمله فعلیه خبریه خبر شو، مبتدا او خبر جمله اسمیه خبریه شو. ٹھیک شو. ګوره نو دی الرجال دا چې دا مبتدا موږ سره جمع مکسر وي کنه نو د لپاره موږ دا فعل جمع راوړی شو او چې کله دا او د لپاره موږ دا فعل واحد مؤنث هم راوړی شو، واحد مؤنث. ٹھیک شو. الرجال جمع مکسر مبتدا او دا واحد مؤنث دا ورله فعل دی کې دنه هي ضمیر مستتر فاعل، دا فعل او فاعل چې ملو شي دا جمله فعلیه خبریه دا خبر شو. دا مبتدا او خبر چې رايوځای شي نو دې نه بشي جمله اسمیه خبریه. ٹھیک شو جی. نو دا مونږ سره دا نننې سبق شو جی. ګوره جی او دا ګوره جی چې کله مونږ سره فاعل موجود وي کنه، فاعل را سره اسم ظاهر وي نو چې فاعل یو وي نو صيغه به مقه یو راځي، که فاعل دو شي صيغه به مقه یو راځي، که فاعل جمع شي صيغه به مقه یو راځي. ٹھیک شو. او چې کله مونږ سره دا فاعل اسم ظاهر نه وي، ٹھیک شو. لکه ګوره ضربه کې هو ضمیر مستتر فاعل دی، د دې سره ښکاره ضمیر فاعل نشته نو چې فاعل یو وي کنه او ضمیر وي ضمیر شکل کې وي نو صيغه به واحد راځي، که فاعل تثنیه وي او ضمیر په شکل کې وي نو ګوره هغه به بیا ضربه راځي، او که فاعل جمع وي او ښکاره نه وي اسم ظاهر نه وي نو بیا به هغې لپاره ضربو راځي، او چې فاعل یوه وي مؤنث وي نو هغې لپاره به راځي ضربت. په ضربه کې هو ضمیر فاعل دی، ضربه کې هما د دې الف دا الف پکې دی دا د هما الف دی نو هما ضمیر فاعل دی. په ضربو کې دا واو دی دا د هم فاعل د هم هغه واو دی نو دې کې هم ضمیر فاعل دی نو دا ضربه فعل هم ضمیر فاعل. ٹھیک شو. او دا ضربه فعل دا الف پکې فاعل، ضربه فعل او دې کې هو ضمیر مستتر فاعل، ضربت فعل او دې کې هي ضمیر مستتر فاعل، ضربتا فعل پدې کې دا تا ضمیر فاعل او دا ضربه فعل دی او دې کې دا نون ضمیر فاعل. ٹھیک شو. نو ګورئ چې موږ سره فاعل اسم ظاهر وي که واحد وي نو صيغه به مولا 1 نمبر راځي، که دا فاعل اسم ظاهر دو شي صيغه به مقه 1 نمبر راځي، که فاعل اسم ظاهر وي او جمع شي صيغه به مقه 1 نمبر راځي چې جمع وي دا چې مذکر وي، او چې مؤنث وي کنه مؤنث فاعل مؤنث وي او اسم ظاهر وي نو صيغه به نمبر 4 راځي، که فاعل مؤنث وي او دو مؤنث وي نو بیا به مقه 4 نمبر صيغه راځي، که فاعل جمع شي او مؤنث وي صيغه به مقه 4 نمبر راځي. ٹھیک شو. او که فاعل مونږ سره د ضمیر شکل کې وي ظاهر را سره نه وي ښکاره نه وي نو د یو ضمیر دپاره به یو 1 نمبر صيغه راځي، د دوو دپاره به 2 نمبر صيغه، د دریو دپاره نو 14 وانه ضمایر ته استعمالولی شي. ٹھیک شو. د واحد مذکر غایب دپاره به ته ضربه راوړئ،
د تسنیه مذکر غایب د پاره به ضربا راوړي د جمع مذکر غایب د پاره به ضربو راوړي واحد مؤنث غایب د پاره به ضربت او تسنیه مؤنث غایب د پاره به ضربتا جمع مؤنث غایب د پاره به ضربنا واحد مذکر حاضر د پاره به ضربتا او د تسنیه د پاره به ضربتما د جمع د پاره به ضربتم واحد مؤنث حاضر د پاره به ضربتی او د تسنیه د پاره ضربتما د جمع د پاره ضربتن او واحد متکلم د پاره ضربتو او د جمع تسنیه او جمع متکلم د پاره ضربنا نو ګوره چې فاعل اسم ظاهر وي نو صيغه نمبر 1 یا مذکر وي نو 1 او که مؤنث وي نو 4 او که فاعل اسم ظاهر نه وي نو بیا به د 1 نه واخله 14 پورې ټولې صيغې استعمالیدی شي ټیک شوه اوس تا ته وایي چې تا ته دغه شي جمع مکسر در سره مبتدا شي نو د دپاره او که جمع وي او مکسر وي دا تا سره مبتدا شي نو ته د ده لپاره دا خبر چې کوم فعل په شکل کې خبر راوړي که نه نو هغه ورله ته جمع هم راوړی شي قاموم راوړی شي او واحد مؤنث هم ورله راوړی شي قامت ټیک شوه نو دا زمونږ د نن ورځې درس او راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام